یو کتاب دی او داغي نوم دی سیرت غوث الثقلین په نوم باندې سیرت غوث الثقلین او په هغه کې چې کوم زما سره دی هغه کې صفحه دا صفحه نمبر 55 صفحه دا او هغه مبارک یو قصه او یو واقعه لیکل دا د غوث پاک رحمت الله تعالی علیه او بیا سیرت د غوث الثقلین والا حواله ور کړی دا په تفریح الخاطر باندې دا یو بل کتاب دی معتبر کتاب دی په هغه باندې حواله ور کړی دا نو په تفریح الخاطر کې مشتا په سیرت غوث الثقلین کې دا کومه خبره چې زکوم داشته موجود ده په صفحه نمبر 55 باندې عجیب خبره ده ډیر زکه دا خلق ډیر عجیب خلقو دوی ټول زندګۍ رب لور کړی دي دوی ټول زندګۍ عبادتونه یې کړی دي مشکلات یې تیر کړی دي مشقتونه یې تیر کړی دي تکلیفونه یې تیر کړی دي دنیا ته شا را ګرځولې ده مخلوق خدا ته خیر رسول دی هغه ته نصيحت کړی دی هغه په صراط مستقیم باندې روان کړی دي گامزن کړی دي ټول عمرونه چې انسان د پیغمبر علی السلام د امت د خیر د پاره تیر کا نو اغلب خدای پاک ول خیر نور کوي خامخبا اغه انسان خیر ډیری چا چې د حضور علی السلام د امت ته پاره د خیر سوچي د خیر فکر یې رب لا یزال اغلم ډیر خیر الله تعالی ولور کوي نو هغه کې دا واقعي لیکلي په دې باندې ځان پوي کړی د شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله تعالی علیه والد سبدا دا ساداتو آل رسول چې ستویل کږي د پلار د طرفنا د مبارک حسنیو امام حسن مجتبی په اولاد کیو او د مور د طرفنا د حسینیو د امام حسین علیه السلام په اولاد کیو دا سوچ ساداتو غوث پاک رحمت الله تعالی علیه د والد سبنوم دی ابو صالح سید موسی جنگی دوست رحمت الله تعالی علیه دا سیرت چکم دی سیرت غوث الثقلین کې دا صاحب لیکي چې کوم شپه دا خبره واوري زده کړئ چې کوم شپه د غوث پاک رحمت الله تعالی علیه شیخ عبد القادر جیلانی سے د ولادت وا او دای پیدا کېده دا شپه د ولادت چې یا دنیا لا راغلی نو د والد سے فرمایي وی چې ما شپې خوب موقع ته او دا من دغه سیرت غوث الثقلین حواله مار کړ په دې کې داشتا ما شپې خوب ولیدا وی چې شپې په خوب کې سرور کائنات فخر موجودات منبع کمالات باعث تخلیق کائنات حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مالا په خوب کې راغی او دا مبارک فرمایي چې په دغه شپه باندې چې کله شیخ عبد القادر جیلانی سے مبارک پیدا کږي حضور مبارک سره ډیر صحابه په ګڼ شمیر باندې او حضور مبارک سره ډیر اولیاء ډیر ائمه الهدى ډیر پاکان خلق ور سره د غوث پاک رحمت الله تعالی علیه والد سے فرمائی وچ از ما پکور کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام احمد مجتبی صلی الله علیه وسلم په ګڼ شمیر باندې صحابه اولیاء وچ داز ما په خوب کې نه مچ زما په دغه کور کې جلوه افروز دي زما په دغه کور کې کیناست ما سره او چې کله کیناست د مبارک والد سے فرمائی ابو صالح سے فرمائی وچ ما ته حضور مبارک او فرمایل زی هغه الفاظ مرتوایما په عربی کې وچ حضور مبارک را ته فرمایل یا ابا صالح اعطاك الله ابنا وهو ولي ومحبوبي ومحبوب الله تعالى وسيكون له شان في الاولياء والاقطاب كشاني بين الانبیاء والرسل اے ابو صالحہ د غوث پاک مبارک والد سے مبارکہ تا پتہ دا سبا خدای پاک جل جلالہ تعالی دا سے بچے درکئی
داسې شخصیت درکې د ولایت پیشګویی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک په خپل باندې فرمایلی داسې بچی به درکې سبا وهو ولی چې هغه به ولی د الله دوست به ورته فرمایي او بیا څه ورته فرمایي ومحبوبي زما به محبوبي خلق محبوب علیہ السلام نے او د حضور علیہ السلام محبوب غوث پاک دی رحمت الله تعالی علیہ زما به محبوبی او بیا ورته فرمای حضور مبارک څوړو شخصیت نه دی و محبوب الله تعالی د الله جل جلاله به محبوبی ورته فرمای او بیا ورته فرمای ابو صالحہ چې کله غټ شي هغه وخت لري نه دی وسيكون له شان استاد بچیبا ډیر لوی شان بئی ډیر لوی فضیلت بئی د مبارک فرمایي چې ما ورته وی قربان څنګه شان بئی څنګه فضیلت بئی چې ماته و فرمایل داسې شان بئی فل اولیاء والاقطاب په اولیاء کې او په اقطاب کې داسې شان بئی کشانی بین الانبیاء والرسل لگا د زما شان چې څنګه په انبیاء او په رسولانو کې دی ورته فرمایي داسې شان به په اولیاء کې دا د محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مبارک د خلی خبره ده د حضور علیہ السلام زکه هغه یو فارسی یو شاعر دی هغه فرمایي چې غوث اعظم درمیان اولیاء غوث اعظم درمیان اولیاء چون محمد درمیان انبیاء فرمایي چې څنګه چې د حضور مبارک صلی الله علیه وسلم په انبیاء کې د ټولو نه مقام اوچت دی غوث پاک رحمت الله تعالی علیه داسې په اولیاء کې د ټولو نه مقام اوچت دی نو تاسو اندازه کړای شي چې دا چا تصدیق محبوب علیہ السلام کړي او دا یاد لري د حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په خوب کې راتګ دا څه معمولی خبره نه ده دا د دنیا د ټولو نعمتونو نه بهتره خبره ده مشکات شریف حدیث ارتوای مدا چې ګوندې څوک دا وایي چې دا خو د خوب لیدلای دی خوب کې لیدلای څوک دی لیدلای خوب دی خو په خوب کې لیدلای امام الانبیاء دی صلی الله علیه وسلم